دا جریج نه دی جریج دا ډېر لوی بزرګ انسان تیر شوی ډېر عبادت گزار انسان تیر شوی دی دا جریجو نو ځان له په ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړې وه عبادت خانه جوړه کړې وه په هغې کې به صرف او صرف د الله عبادت کوم د ټولو خلکو سره یې تعلق ختم کړی و هلته به ناست او د الله بندګي به یې کوله مور یې وه بوډۍ مور یې هغه سره په دې عبادت خانه کې به دغې جونګړه کې پاتې کېدله یو ورځ دا جریج په مانځه باندې ولاړ دی مور ته خو یې پته نه وه چې جریج په مانځه دی هغې ورته اواز وکړو یا جریج جریج دې خوا راشه زما خواته اوس جریج په مانځه باندې دی جریج سوچ کوي چیرې مور مې اواز هم کوي خو زه په مانځه باندې ما خو دې په نفلي مونځ باندې و دې په څه باندې و په نفلي دا مسله یاده کړئ خو په فرض مونځ باندې ولاړ وي او مور درته اواز وکړو نو خیر دی مونځ پوره کړه مونځ مه ماتوه ټیک شو خو که په نفلي مونځ باندې ولاړ وي مور دې اواز وکړو پلار دې اواز وکړو مونځ به ماتوي هغوی خواله به ورځي مونځ به ماتوي بیا دا یو مسله ده لازما نفلو به شروع چې په نفلو کې دې شروع کړه دا په تا باندې لازم شو وروسته به د دې نفلو قضا راوګرځئ د دې نفلو به بیا وروسته سره وګرځئ نو دې په نفلي مونځ باندې ولاړو مور یې ورته اواز وکړو یا جریج دې خوا راشه د سوچ کو چې یاره مونځ باندې ولاړم بیا یې وي زه مونځ به پوره کړم مور له به ورشم چې څه خبره ده د مونځ مات نه کوم مونځ پوره کوو چې مونځ پوره کوو د مور یو دوه درې اوازونه وکړو نو چې دی ور نه راغی نو د مور د خولې نه خیره ووتله د مور د خولې نه خیره ووته نو خیرت یې څه وته وی جریج نور څه نه وامه خو الله دې د هغې پورې مه مړ کوه تر څو پورې چې ته د کنجرې ښځې مخ نه دی ښودلی د هغې پورې د الله مه وجنه دا خیره د خولې نه ووته دې خو وروسته بیا ورغې بهرحال مور وفات شه وخت تېرېدو دا صحیح حدیث دی حدیث د بخاري دی وخت تېرېدو په دغې ځنګل کې یوه زنانه وه هغې به دا ګډې بیزې سرولي د هغې په ګېډه باندې بچی شو چې بچی شو بچی پیدا شو چې بچی پیدا شو خلکو راونیوله ستا خو واده نه دی شوی نو دا بچی د کوم طرفه دی قاضي ته یې حاضره کړه چې قاضي له راوسته قاضي ورته وایي واده دې نه دی شوی دا بچی د کوم طرفه دی هغې ورته وایي دا د جریج نه دی دا د چا نه دی د جریج کوم جریج وی هلته په ځنګل کې چې عبادت خانه د ځان نه چې لوی بزرګ راښکړې دا د هغه نه دی قاضي ډایرک حکم واورو وی لاړ شئ د خپو لاسونه یې وتړئ مال یې راولئ او دغه ځای خو له وران کوئ دې ځنګل له دغلته تللی دی زمونږ خویندې میندې به دغلته ساري سره وي دغې ځنګل ته به کارونه له ځینې دی به سره دا چلونه کوي دې دغې جل له تللی مونږ ته وایي چې زه عبادت له تللی ما دا ځای وله وران کوئ وران کوله خلک لاړو عبادت خانه وله لوټي کړه که چا عبادت خانه وه هغه وله ونړوله او د خپو لاسونه یې تړلی په وهلو یې راوست د بادشاه د قاضي دربار ته چې راورسو قاضي ته تپوس کوي جریجه وی هو وی د دې زنانه سره زنا تا کړې ده جریج وی حضرت د کومې زنانه سره دا مخامخ چې ناسته ده دا بچی چې ورسره دی دا دعوه کوي چې دا بچی د جریج نه دی چې جریج داسې وکتلی زنانه ته که نه خوا ته ورسره ماشوم جریج په خندا شو وی خندل چې وی خندل بیا راغی حضرت ما ته لږ اجازت راکړئ زه د ماشوم نه تپوس کوم ماشوم خو د هغې په غېږ کې دی څلوېښته دی دنه څه بهرحال زه یو تپوس کومه جریج ورغی هغې ماشوم ته وایي بچیه پلار دې څوک دی وایه ستا پلار څوک دی هغه ماشوم ورته وایي زما پلار ته نه زما پلار هغه شپنکی دی چې هغه په دې ځنګل کې ګډې بیزې سره زما پلار ته نه بس عدالت لګېدلی دی خبره خو واضح شوه چې د څلوېښتۍ ماشوم د مور په غېږه کې خبرې وکړي دا خو لوی ولي دی د څلوېښتۍ ماشوم د ده صفایي بیان کړه دا خو لوی ولي دی دا موږ څه غلطي وکړه خلک ټول په زنانه باندې رافند شو چې ښه په داسې نیک سړي باندې تا تهمت لګولی دی دا خو به موږ تا په انسیکو پرېږدو دي نه جریج دې ته څه مه وایې دې ته څه مه وایې دې ته هېڅ مه وایې دا د دې ګناه نه ده دې ته څه مه وایې دا د دې ګناه نه ده قاضي ورته ولې تا خو چې دې ته وکتل نو تا وخاندل نو چې ولې خاندل موږ له دې نوره غوسه راوسته چې دا چل په تا کې دی تا خو وخاندل ما چې دا ولیده که نه او د دې په دې مخ مې نظر پرېوتو ما ته د خپل مور خیرې رایادې شوې ما ته د مور خیرې رایادې شوې چې مور مې راته ویلي و جریجه د هغې پورې د الله مه مړ کوه چې تر څو پورې د کنجرې ښځې مخ نه دی لیدلی ما چې د دې په مخ نظر پرېوتو ما وایي چې او دا بدکاره ښځه الله ما ته وښودله الله زما د مور دعا قبوله کړه اوس به زه مرم د دې نه مخکې زه نه مړ کېدم تر څو پورې چې زما د مور دعا نه وه پوره شوې بادشاه حکم واورو وی لاړ شئ د ده دا کومه عبادت خانه چې ده دا ورله د زرو جوړه کړئ دا ورله ډېره ښایسته جوړه کړئ جریج نه ما له حقه د ګټو لوټو عبادت خانه صرف جوړه کړئ چې څنګه وایي چې زه ځان د خپل الله بندګي کوم غرض مې دا کوو چې صرف او صرف څه خبره وه د مور د خولې خیره وه وی جریج الله دې د هغې پورې مه مړ کوه تر څو چې د بدکارې ښځې مخ نه دی لیدلی هغې جریج ته الله د بدکارې ښځې مخ په دنیا کې وښودو د مور او پلار خیرې مه اخلئ بچو ته ومه او مور او پلار ته مو وامه چې بچو ته ګورې خیرې ډېرې مه کوئ خیرې دا ډېر لوی
دا ډېر لوی سپېره څیز دی او زنانو ته خاص کر وایم چې تاسو د خیرونو ځان وساتئ دې هواګانو ته دې بیمارو ته دې د خیرې مه کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابیه ناجوړه وه، نبي علیه الصلاة والسلام یې تپوس ده چې لاړو هغه داسې د تبه وه، ډېره تبه داسې رفېدله ټوله رفېدله. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته ولې داسې رفېږې، دا ولې څه چل دی درله؟ ورته د الله پاکه پیغمبره تبه ده راباندې الله دې دا داسې داسې کړي، الله دې تبه او برباده کړي دا تبه. زنانه خو دې داسې که نه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته بې تخیرې مه کوه، ته بې تخیرې مه کوه. په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان د بدن نه ګناهونه ختموي. بې تخیرې مه کوه.